بسم الله الرحمن الرحیم. په مورخه 14/4/2019 باندې اشرف الدین ولد محمد دین سکنه پلډي ری عمر 70-72 سال د په ډي ایچ کیو هسپتال کې ریپورت وکړو چې زه د کور مخې ته ولاړم. ما زمان وسی روایت ولد محب الرحمن د کور کې مور سره جګړه وکړه او بار وروته په غوسه کې ما سره تکرار شروع وکړو او په ما باندې فایر وکړو. زه لګېدم زخمی شوم. د دې واقعي ډي پی او صاحب سختۍ سره نوټس واخیسته. د ایس پی صاحب انویسټیګیشن په نگرانۍ کې په ما په انسپکټر سی ای او مدد خان او ایس ایچ او جوهر شیخ خان په موږ باندې مشتمل تفتیشي ټیم جوړ کړو. دې کې موږ مختلفو زاویو باندې تفتیش شروع کړو او دا ملزم روایت ولد محب الرحمن دا مو گرفتار کړو. دنه چې کوم علی ضرر دی کم تماچا چې دا هغه دنه برآمد شوی ده. دا هغه بدبخته انسان دی چې نیکه د پلار پځې وي او د په خپل نیکه باندې ډس کړی دی. نو دا دی کې د مونږ چې دا بار بار دا وایو چې یاره د خپلو بچو باندې خیال کوئ، د دوی خیال ساتئ، د دوی د تربیت خیال ساتئ. نو د هغې بیا دغه نتیجه راځي چې دا د جګړه مور سره کړي ده او بار روته د ډزې په نیکه باندې کړی دی. دی ګرفتار دی. انشاءالله ده ته به د دې مکمل سزا ملاویږي او چې ده ته سزا ملو شي نو آینده دپاره بل به انشاءالله بیا داسې نه کوي. دا بل چې کوم دی د ده نوم دی زاهد خان. دا په 23/4/2018 باندې شهاب ولد فضل احمد خان سیګنا سردریاب ګل آباد ریپورت کړو چې زه موجود ما په کور سره خوا کې. دې دوران کې چې کوم دی نو دا کسان راغله او په ما باندې به اراده قتل فایرینګ وکړو. په هغې کې زه د زاهد په فایر باندې ولګېدم او زخمي شوم. وجه نه دغه د جیداد تنازع خوري ده. دا په دې مقدمه کې مجرم اشتهاري زموږ ډي پی او صاحب په 400 کې د مجرمان اشتهاري د منشیات فروشانو د نورو ملزمانو خلاف کاروایي سٹارټ کړي دي. دا هم د هغه کاروایي نتیجه ده چې دې کې د دې ملزم خلاف ټیم تشکیل شوی. زما په نگرانۍ کې په انسپکټر سی ای او مدد خان ایس ایچ او جوهر شیخ خان په موږ باندې مشتمل تفتیشي ټیم تشکیل شوی دی. کې موږ مختلفي زاویو باندې تفتیش وکړو. دې ملزم ته پکې موږ رسیدو. زاهد ملزم دا په دې مقدمه کې موږ گرفتار کو. کم آله فایر چې کم دې کومه تماچا هغه د دنه برآمد شوی ده.